بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ندای ایمان سیریز په یو بل قسط کې خوش آمدید. نن موږ په داسې یو موضوع باندې خبره کوو چې هغه نه صرف زمونږ د مال د پاکیزګۍ سبب ګرځي بلکې هغه زمونږ په زړونو کې سکون او اطمینان هم راولي او هغه صدقه ده. صدقه د انسان روح او دغه په مال کې د برکتونو نه د انسان روح او مال ډکوي. صدقه لغوي معنی ده ورکول او په اسلام کې سمال یا ششیر ته الله د رضا لپاره یو غریب ته یا یو محتاج کس ته ورکول ته ویل کېږي. صدقه نه صرف د انسان مال پاکي بلکې د دې سره د انسان په زړه کې د الله د رضا محبت اغزياتيږي او د خپل ژوندۍ بهتر نه بهتر جوړول شي. قرآن او حدیث کې صدقه اهمیت رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. کم خلک چې خپل مال هغه د الله په راسته په لار کې خرج کوي او دین صدقې چې ده هغه فضیلت هغه مخې ته راځي او اهمیت یې مخې ته صدقه څومره اهم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک مفهوم صدارنګ ده پس صدقې ورکول سره مال کمیږي. نو صدقه د انسان په مال کې برکت اچي او په دې سره په ژوندۍ کې هغه سکون راځي. د صدقې فواید هغه مال چې د استا پاکيږي. صدقه د انسان مال هغه پاکي او پاکي کې برکت اچي. زړه ته به سکون ملاويږي. په صدقې ورکول سره د انسان زړه نرم او د رب العالمین خوف پیدا کیږي. د الله رضا به حاصلېږي. صدقه د الله د رضا حاصلولو یو بهترین ذریعہ ده. په آخرت کې کامیابی ملاويږي. پس صدقې ورکول سره په آخرت کې د الله په دربار کې زموږ د کامیابی لپاره د کامیابی دروازه کولاويږي. دشمنانو چې حفاظت ملاويږي. پس صدقې ورکول سره هغه الله پاک زموږ د مال او زموږ د صحت او زموږ د ژوندۍ هغه حفاظت کوي. اوس په صدقه ورکو څنګه طریقې څنګه نو هر ورځ سنه څور کول چاهه هغه څور کې عمل ولنی یو روپۍ دی ولنی لس روپۍ دی ولنی مسکراهټ دی ولنی چاته مسکراهټ کول چاته خولي خو خندل دا هم یو صدقه ده او د نورو خلکو مدد کول. صح د مال صحیحه د الله په لار کې ورکول. کستا سره ډیر مال نه وي بخیر دی تخپل وس مطابق سره الله په لار کې او غریبانو او محتاجانو ورکړه. د غصې یا د جلن د دې د ختمېدو لپاره صدقه ورکول. کله د پزله کې غوسه راغله یا تر بل نه سوځېدې چې د یا الله تعالی ورکړي دي انسان هر سره راځي صدقه ورکړه چې بدی ونی الله پاک سره ختم کړي. د دې اثر سره صدقه ورکول اثر د انسان په ژوندۍ کې انتهایی مثبت دی. د انسان په ځل کې د انسانيت محبت اغزياتيږي. د په ځل کې روح راځي. د په ځل کې د په روح کې سکون راځي او د الله قرب او نزدېکت انسان ته حاصلېږي په صدقه ورکول سره. یا الله مونږ ته د صدقې ورکول توفیق راکړي او زمونږه مالونو کې برکت واچي او زمونږه زړه د سچایي او د محبت نه ډک کړي او مونږ په خپل راست په خپل لار کې د خرج کولو توفیق او طاقت مونږ راکړي.